بسم الله الرحمن الرحيم. النعت تابع جنس شامل للتوابع كلها، وقوله يدل على معنى في متبوعه يدل بهيئة تركيبية مع متبوعه على حصول معنى في متبوعه مطلقا. خجي بیان د توابع شروع دی. موږ د مطلق تابع تعریف کړو. دا غچاته ویل کیږي کل ثان دا هرغه متأخر ته ویل کیږي چې معرب وي په اعراب سابقه باندې د مخکینه په اعراب باندې من جهه واحده او د مخکینی یعنی د مطبوع د اعراب جهت یووي. هجی دویم اوس بیان د نعت کو. دا اول تابع دی د توابع خمسونه تعریف به ورلکو، او دویم نمبر د دې د فواید بیان بکو. 15 فواید دي. او دریم نمبر د دې د قواعد بیان کو. ګڼ قواعد دي، بس د دې بحث براون شي. تعریف، فواید او قواعد. ګورئ ته تعریف. النعت تابع، نعت هغه تابع ته ویل کیږي یو جز. دا تابع قسم دی، د نعت قسم دی د توابع او کنه. او تاسو مرقات کی وقاعده ویلی منطق اور بار مرقات کافی دیکھا. کنیز منګ د شرط تهذیب او د قطبی ریکارډونه مشته الحمدلله پر رسیدلی. زمره پسې مگر زئی چې دا الحمدلله دی او دا قاضی دی او دا سلام دی. مرقات چې میاد کو الحمدلله کار بکی کوم زیدات کم مقصد د بار منطق ویلې کیږي به حاصلېږي. نغی کوي هر مقوم د عالی چی مقوم د سافل وی. نو څوک چې د عالی د تعریف جزوی ناغه د سافل د تعریف هم جزوی، د مقسم جزوی، د قسم هم ځکه مقسم خپل د قسم جزئی. ناغه تابع و ذکر دلته ذکر کوي. نعت مبارک وی تابعون. نعت هغه تابع دی یو جز. دویم چې دلالت کوي باغ معنا باندې کوم چې مطبوع کې پرتوي دو جزء او مطلقاً درې جزء. تعریف کې څو اجزا شو؟ هغه تابع ته ویل کېږي او دلالت کوي باغ معنا کوم چې مطبوع کې پرتوي دوا مطلقاً درې. رسوبي کنه نور بیان خپل کو اورا. النعت تابعون، نعت تابع دی. هر تعریف کې جنس او فصل کنه. نو تابعون دا جنس دی 15 وړو توابع ته شامل دی. جنس شامل للتوابع كلها، دا جنس دی شامل دی ټول توابع ته. وقوله دا قول د ماتن دا سی تابع يدلو چې دلالت بکئی علی مانن په یو معنا باندې. کوم معنا؟ فی مطبوعه چې هغه موجود ای د مطبوع بنات کې یعنی موصوف کې پرتوي. برو ګورئ په یو معنا به دلالت کوي چې هغه مطبوع موصوف کې پرتوي. خدا دلالت با په دغه معنا د موصوف باندې الګي چې کله هيئت ترکیبی ذکر شي، موصوف صفت ذکر شي. دا څنګه چې صفت هر ځای کې با مثلا زید الفاضل، الفاضل د هر وخت کې د زید په معنا باندې زید کی و معنا پر در باغی د دلالت کې. دا څنګه ده کله به کوي چې کله موصوف صفت دواړه په شریک ذکر شي هيئت ترکیبی قائم شي. اعلی وصف شولې او تو ګورئ يدل دلالت بکئی بهيئت ترکیبیه په سبب د هيئت ترکیبی مع مطبوعه. د چا سره ترکیبیه د ترکیبیته څه لګا تین دې تین ټیک دې صفت دې هيئت ترکیبی د چا سره مع مطبوعه سره په سبب دلالت کوي علی حصول مانن حاصل دول دی او معنا فی مطبوعی چې معنا په مطبوع کې پرتوي باغی په دلالت کې. برو ګورې لگا پدې کې یو دا اعتراض هم دفع شو. څوک اعتراض وکي جاءنی زید هذا دا تابع دی د زید. دا خود دلالت د زید په یو معنا باندې نه کوي. جواب دا چې کله هيئت ترکیبی قائم شي به کوي کنه. جاءنی زید را له زید کی و معنا پرته دا هغه د زید مشارون الیه کی دل هذا باغی دلالت کو پوه نشئ.
دویم بل اعتراض دا جوړیږي چې کومې قضیې کاذبی لکه زید مضروب لکل، زید مضروب دی د هر یو سړي، زید هر چاواله دا کېدی شي، دا قضیه کاذبه ده ښه. نو دلته وګورئ مضروب دلالت په یو معنی باندې کوي چې زید کې ده، په یو معنی دلالت کوي د زید چې هغه حقیقت کې به زید کې نشته دی، دروغ دی. حقیقت کې به زید کې مضروبیت والا معنی لکلین د باره نشته. دلته وایي بھئی موږ دې سره کار نشته چې هغه معنی موصوف کې حقیقت کې پرته وي، قضیه صادقه وي، یا پکې نه وي پرته کاذبه وي. من کار د دې سره دی چې دا صفت به یو معنی بیان کوي، صحیح ده او که غلطه ده هغې سره زموږ کار نشته. اوس زید عالم سړی دی، وایي که سوی جاءني زید الجاهلو، زید خو جاهل نه دی که نه، او صفت یې به هم رالی. یو سړی جاهل دی زید، او بل وایي جاءني زید العالمو، نو صفت دی سره د دې نه حقیقت کې دغه شان نه ده. نو څه وایي على حصول، په حصول د یو معنی به کوي، موږ دې سره کار نشته چې به کوي به یې که نه وي. فی مطبوعه مطلقا دا دریم جز دی. مطلقا معنی چې دا دلالت به مطلقه وي، مقید به په یو خاصه ماده کې نه وي چې دغه ماده کې ذکر شي تابع، نو د موصوف په معنی به دلالت کوي، او که په دغه ماده کې ذکر نشي بیا به د موصوف په معنی باندې دلالت نه کوي، داسې به نه وي بلکې هر وخت کې به کوي. دې سره چې څوک بار شو بقیه توابع دا یې بار کړه، ځکه هغه هم کله کله د موصوف په معنی باندې د مطبوع په معنی باندې دلالت کوي، خو هغه په یو خاص ترکیب کې کوي، بیان را روان دی، خو نه درنه کو دی. زموږ مقصد څه دی چې هر وخت کې کوي. واوره دریم جز مطلقا دلالتا مطلقا، اشاره کوي چې دا مطلقا دا اصل کې مفعول مطلق دی، د یدلو د بارو الکه لفظ بدل لی، وی اصل کې موصوف د دې محذوب دی، هغه مفعول مطلق دی، دا دغه په ځای باندې ولاړ دی. یدل دلالتا مطلقه غیر مقیده، مطلق معنی مقید بنوي بخصوصیت ماده، په یو خاصه ماده کې چې دغه ماده کې موصوف باندې بدلالت کوي، او که دغه کې نه نو به نه کوي، داسې بدانی دا به روح کې کوي. من المواد د موادونه په دې سره احتراز چا نه لري د باقي توابعونه ښه، ځکه هغه په خاصه ماده کې کوي، خو هر وخت کې احتراز عن سایر التوابع، بدی باندې احتراز لري د بقیو توابعونه. ولا يرد عليه البدل، ملي څه پیږي کنه. برحال تعریف درې واړه اجزا پوره شو. هغه تابع ته ویل کیږي چې دلالت کوي په یوه معنا باندې کې چې مطبوع کې پرته وي، او مطلقاً یې کوي. اوس ګوره اعتراض زه به در وښیم، تابع به وي، دلالت به د مطبوع په معنا باندې کوي، خو نعت به نه وي، بدل به وي. نعت به نه وي، معطوف به وي، نعت به نه وي، تاکید وغیره به وي. لکه مثالونه واوره، جا عجبني زید، تعجب کې واچولم زید، یور بس څه دی علمه، علم یار علمه بدل دی زید نه، حالن کې دلالت په یو معنا باندې کې چې زید کې پراته ده، نو دا تابع هم دی، دلالت هم په یو معنا باندې کې کوم چې زید کې را سره د دین نعت نه دی. دویم عجبني زید و علمه، دا تابع هم دی، دلالت هم په یو معنا باندې کوي کوم چې زید کې ده سره د دین نعت نه دی. همدغه شان جاني زید کوم دی، جاني القوم، قوم رالی كله کوم دی، كلهم قوم رالی كلهم، دا كلهم دلالت په معنا باندې کوي قوم کې پرته ده، نو تابع هم دی، دلالت په یو معنا باندې کوي چې قوم کې پرته ده، ټول په ټوله شمول کا شمول سره د دین نعت نه دی. دې سره څه کنه جواب به موږ مطلقاً قید لګولې دي. مطلقاً قید مقصد هم څه بیان کو چې په هر ماده کې ناغه د موصوف په معنا باندې دلالت کوي، او دې مثالونه کې صرف په دغه یو ماده کې کوي کنه. عجبني زید علمه کې د زید په معنا باندې علمه بدل دلالت کوي، تی بدل کا عجبني زید اخوک اوسې کوي، یا عجبني زید وامر، اوس امر د زید په معنا دلالت کوي. دغه شان جاني زید نفسه تاکید کې
نو نفس په یو معنا دلالت کوي چې زید کې ده نه ده. نه دا کوم مثالونه تا پیش کړیو دیو د په یو معنا دلالت کوي کوم چې په موصوف کې و خو خاص دغه ماده کې په جميع موادو کې په معنا دلالت نه کوي کوم چې موصوف کې ده. اوس موږ مراد څه دی چې په جميع موادو کې پیږي کنه وورا ولا يرد عليه او واردیږي علیه د نعت په تعریف باندې البدل بدل کولے کرے اعتراض کرنا فی مثل قولک عجبنی زید علمه او دغشان معطوف فی مثل قولک عجبنی زید وعلمه اول التاکید ابن کی فی مثل قولک جان القوم كلهم لدلالت كلهم زکوی معترض وی زک دلالت کماله ما ترجمه صحیح وکړه کنه ما څه به وری ولا يريد عليه اعتراض نه واردېږي د نعت په تعریف باندې بدل کولې کر چې بدل رواخلی په دغه مثال کې معطوف رواخلی په دغه مثال کې تاکید روالی په دغه مثال کې د اعتراض نه واردېږي وجه څه دا ورپسې او ته به دا ورپسې وې لدلالت كلهم. اچھا د اخیری کی خبره کوي خجان القوم كلهم کی ويقول دلتا كلهم دلالت کوي علامه الشمول باندې کما معنا د شمول فی القوم چې په قوم کې برته کنه هغه معنی کنه دغه اعتراض نه واردېږي ولی زکا فإن دلالت التوابع زکا دلالت د توابع فی هذه الامثله کی على حصول معنى بحاصل الذي يومانا كما چې مطبوع کې برته ده انما هي لخصوص موادها خلم ده کنه دغه خو په خاصو دغه دلالت خو د خصوصي موادو نه دی یعنی دا کوم مواد ذکر کړي صرف دقیق کې دلالت کوي نورو کې به نه کوي اورا فلو جرت تکشرت خالقي عن هذه المواد دغه موادونه دغه مخکنی مطبوعات خالقي كما يقال عجبني زيد غلامه اوس غلام باغه معنا دلالت کوي چې زید کې ده نه کوي یو عجبني زید وغلامه غلام باغه معنا دلالت کوي چې کوم زید کې نه کوي جاءني زید نفسه دلته نفس باغه معنا دلالت نه کوي کوم چې زید کې ده نو کچری دغه شان توکي فلو جرت مخکې شرط ذکر شو کچریتی دغه معنی نه مادینه خالی کې نو لا تجد لها نتبن مندي دغه توابع د بارا دلالت علامانن په یو معنی باندې کوم چې فی مطبوعات یاد دي په مطبوعات کې دا زرزر خنیم لګی لکه صحیح ده دیو کې خلک ډېری منډي وي مونږ الحمدلله زړه بزړه لګی بخلاف الصفت ها صفت لرا شکنه هر ماده کې په یو معنی دلالت کوي چې کما موصوف کې ګوره جاني زید الفاضل دم په یو معنی دلالت کوي چې موصوف کې ده خدا ماده بدل کا جاني زید العالم ایم کوي جاني زید الجاهل دائم کوي د سب څه ورته پیږي کنه بخلاف الصفه فإن الهيئه الترکیبیه چې ده بین الصفه والموصوف هغه هيئه ترکیبی چې د صفت او د موصوف ترمنځ ده تدل على حصول معنى دلالت کوي په حصول د معنی فی مطبوعها په مطبوع دغه نعت کې فی ای ماده كانت کبه کوم ماده کې وی پدې پوي شو یو جز بر ګورئ دویم جز کې مویل بیان د فواید راته کوي نو د نعت د صفت 15 فواید دي کله صفت د دې لپاره راځي چې موصوف خاص کی دا ال چې کله موصوف او صفت دواړه نه کړي وي پوي شو کله صفت د دې لپاره راځي چې د موصوف وضاحت وکي دا ال چې کله موصوف او صفت دواړه معرفي وي یو پیر به آسان دی کنه دریم کله صفت خالص د مدح د لپاره راځي ال دنه تخصیص فائدہ کوي نه توضیح زکاغي کی معرفوي تخصیص ته ضرورت نه او واضح وضاحت ته ضرورت نه څلورم کله کله صرف د مزمت د لپاره راځي تخصیص او توضیح ته به ضرورت نه وي څه شو او پنځم نمبر کله صرف د تاکید د لپاره راځي تخصیص توضیح مزمت مدح یوم پکې نه وي صرف څه کوي تاکید کوي زو وګورئ دا دویم جز دی وفائدته مرجع بیان ای فائده د نعت غالبا غیر لګي چې روح کې داسې نه کله یادوما کله تخصیص
فائدې تخصیص وي. تخصیص چاته ویل کېږي؟ دا بار بار ویلې دی. تخصیص ویل کېږي قلت د شرکاو په نکره کې. ګورو ته فی النکرة کرجل عالم، رجل عام دی، مثلا شل سړي دي شل وړو ته شامل دی، عالمین ویلو پنځه پکې عالمان دي، نو قلت د شرکاو وشو کنه رجل کې صرف پنځه مراد شو. او توضیح او کله کله توضیح د باری فی المعرفه چې کله معرفه وي لکه زید الظریف. توضیح څه ته ویل کېږي؟ رفع الاجمال عن المعارف، د معارفونه اجمال لري کول. نو زید چې لکه زید ضریب دی، چې شری الضریب ضریب دی، اجمال لري کو. وقد يكون لمجرد الثناء، کله کله راضی د خالص ثنا د بارا مدح د بارا من غیر قصد تخصیص، د تخصیص قصد کې نه شوی، ځکه معرفه کې تخصیص څه کوي؟ تخصیص ته ضرورت دی. وتوضیح وضاحت قسم کې نه شوی، ځکه خو واضح وي. نه بسم الله لفظ د الله تو ګورا دا معرفم دا تخصیص به کې نشو کولای، ځکه معرفه دا او واضح هم دا توضیح د بارم نه دا. نو الرحمن الرحیم دا د بار دا مدح دي. او الذم او لمجرد الذم د خالص ذم د بار، لکه اعوذ بالله من الشیطان نه تخصیص ته ضرورت لري نه توضیح ته. ذم ته ضرورت لري، بلکې ضروری دی چې مذمت یو کو رجیم دوس. اول مجرد تاکیدی یا خالص تاکید د بارے پنځما، مثل نفخه واحده یا نفخه واحده که مضاف الیه جوړ کو. نفخه دا واحده سره نه تخصیص کوي، ځکه دې کې شرکا ډېر شته دی نه، او نه پکې توضیح کوي، خو معرفه کې کېږي، او نه مدح ده او نظم دی. اذ الوحده تاسو ګورئ نفخه واحده کی یو فایده شته کنه، هغه دا چې وحدت معنی دلالت کو وحدت، دا کم از کم تخصیص شو کنه. جواب کوي بھئی دا وحدت چې دی دا بنفختون کې کمتا تاسو تخکاری هغه فایده کړو کا. اذ الوحدت چې تفهمو دا فهم کیږي من التانا، نو اس کا دا وحدتون هم دغه معنی شنو محمل بشي. او اعمال الكلام اولا من اهماله، عمل ورکول کلام له اولای د محمل پرې خودونه، عمل وکله ورکو تاکید د باره کو. شپیتم ماده وا خجی اذ الوحده تفهم من التای فی نفخه، نو فاكدت بالواحده، وحدتی دی لکه که واحدتی دی، نو مؤکد شو په واحده باندې. پوه شولې پی دا باسم ختم. بر ګورې لکه تعریب دنات وشو، یو فواید دنات بیان شو، دوا اوس قواعدو کې شروع وشوله. دا بلکه شن اوږده چلیږي دا مسله. اوله قاعده وليس جمهور النحات وی نعت چې صفت دا به اسم مشتق وي، اسم جامد نشي کېدلی. علامه ابن حاجب صاحب د کافی د جمهور د دې رای وجم بیان کړی دی، او دا رای ولی جوړه کړی ده. وی دی وکتل چې عام طور باندې چې نعت کلم راځي هغه اسم مشتق وي، نو بس قاعده کړل چې نعت کلم وي بس مشتق وي، عمومي طور د سین بس قاعده جوړه کړه. او کله چې غیر مشتق وي نو به کوشش کوي هغه تعویل به کې کوي مشتقی تیرړي. علی صاحب د کافی بدی ورت کوي زما رای دانه ده، زما رای ده چې نعت مشتقیم راتللی شي، غیر مشتقیم راتللی شي. په دې څوک پوه نه شو. نو چې کله غیر مشتقی راځي، کله کله داسې غیر مشتقی وي چې همیشه د بارا صفت وي، او کله بزینو مادو کی صفت وي او ځینې مادو کی صفت نه وي. بس دا بیان دی کنه، پوه نه شو. پته وګورئ دا ولا قاعده ده. تمهید تعالی مجمیک دی ګورا. ولما كان غالب مواد الصفه، هر کله چې غالب مول صاحب د کافی بیان کې، صاحب د کافی علامه جامی بیان کوي، ایندا وجه علامه جامی بیانې چې د جمهور رای ولې دا جوړه شوې ده چې نعت به صرف اسم مشتقی وي. نو وی ځکه جوړه شوې ده چې عام طور باندې نعت مشتقی وي، نو بس رای جوړه شو. ولما كان غالب مواد صفته، هر کله چې وو غالب مادو کی صفت مشتقی،
توهم نوهم وكلو كثير من النحويين ديرو نحوينو أن الاشتقاق شرط اشتقاق شرط في النعت حتى تأولوا تردي چاغو تعويل كيد غير مشتق إلى المشتق تا خدا خبر ټیک نه و د مصنف بنسبانی نو رد په وکړو ولما لم يكن هذا امرا هذا مرضيا هر کله چې دانو د مصنف پر رضا کی بدینه راضی للمصنف رحمه الله رده بقوله نو رد په وکړلو بخپل دی قول چې ولا فصل بين ان يكون مشتقا او غيره هیڅ فرق نشته دی کدا غنات مشتق وي او غیر مشتق وي ولا فصل معنا ولا فرق اشاره کوي دلته فصل نه مراد نه منطقي فصل نه دی فرق معنی ده به فرق نه کوي چې کله د موصوف په معنا دلالت کو نو فرق به نه کوي کغه مشتقي او کې غیر مشتقي ور سره کارم نشته بین ان یکون مشتقا ای النعت بما بین د دې کې چې وی د غنات مشتق وي او غیره یا غیر مشتق وي پس کی فرق نشته فی صحت وقوعه نعتا په دې خبره کې چې سید دې واقع کېدل نعت خدا علم الاسم اذا كان وضعه لغرض المعنى اسم مشتقی به علنا جوړیږي چې وضع شوی دی یو معنی د پاره چې هغه موصوف کې پرته وي نو به دا کله کله عمومي تور باندې د هر وخت کې یو لفظ داسي اسم غیر مشتقی چې هر وخت کې د دې وضع شوی دی چې دا په یو معنی دلالت کوي چې هغه په موصوف کې پرته ده لکه ذو مالین چې د چا شاته مرضی د دې لپاره وضع شوی چې یو معنی باندې په دلالت کوي چې موصوف کې پرته ده هر وخت کې جانی زید ذو مال جانی عمرو ذو مال رایت بکر ذو مال ټول کې دا لوبه ده نو دا ذو مال چې کلم راشي دا اسم غیر مشتقی دی نه دی وضع شوی دا چې یو معنی باندې په دلالت کوي یعنی د مال والا کېدل چې په موصوف کې پرته نه پیږي او کله کله دا غیر مشتقی چی نه بزینو مادو کې په معنی دلالت کوي موادو کې چې کوم موصوف کې وزینو کې خصوصي تور معنی هغه عمومي تور نه وره اذا كان وضعه كل وضع عدد غير مشتق شوي لغرض المعنى اي لغرض الدلاله على المعنى ده غرض د دلالت یعنی غرض پکې دی چې دلالت وکي على المعنى الواقع هغه معنی باندې کوم چې واقعي په مطبوع کې نو کله دا عموما وي عموما څه مطلب فی جميع الاستعمالات دا غیر بردو مثال دی یو تمیمی دی زید تمیمی بکر تمیمی عمرو وای څومره وې کنه تمیمی ور سره لګوا دا په جميع موادو کې په یو معنی دلالت کوي چې تمیمی کېدل دا بچا کې موجوده ده موصوف کې دغه شان مدنی دغه شان مکی څومره چې موږ یادو کنه او صافی وته غره فإن التميمية يدل دائما دلالت کې همیشه د بارا على ان لذات ما چې د ذات د پاره د یو ذات نه ذات ما نسبت دی الى قبيله تمیم قبيله ته د لپاره وځه شوی وذي مال تو ور يدل دلالت کی على ان ذات ما یو ذات ز چا سره ولګم دغه ذات بچی کنه دا د مال والده صاحب مال تاسو پیږي او کلا خصوصا وی لغرض المعنى اذا كان وضعه لغرض المعنى خصوصا معنى في بعض الاستعمالات بعض استعمالات کې با د لفظ وضع د دې د برشوي چې بده معنی دلالت وکړه چې موصوف کړه او په بعض وضع کې با نوي مثالونه کې براشي کا بأن يدل في بعض المواضع دلالت بکی په بعض مواضع کې على حصول معنى حاصل دلو دیو معنی لذات ما دغه معنی حاصله د یو ذات تبذاتو کې نو کم وخت کې چې دلالت کوي دغه وخت کې وا ناتوي او کم وخت کې چې نه کوي نفع وخت کې به ناتم نه پوه نه شولې پی کم وخت کې چې دلالت کوي به دغه وخت کې وا او کم وخت کې چې نه کوي نو نه بنو وګورئ وحين اذن بدغه وخت کې چې دلالت کو په اصول د معنی لذات ما د پاره يجوز ان يقع نعتا جائز د جنات واقع شي وفي بعضها او بعضو کې با لا يدل على ذلك بدغه معنی باندې لذات ما د بار حاصل شوی د دلالت نه کوي
چې نه کوي وحینئذ لا یصح نو دغه وخت کې به نه وي څه یجعله نعتا چې دغه لفظ دا موږ څه وګرځو نعت یې وګرځو پوه نه شوئ پې مثالونه خپل بیان کړي مړه لکه تاسو ګورئ بره مررت برجل ای رجل دا په یو خاص مادو کې دلالت کوي په یو خاص صورت کې چې دلالت وکړي په هغه معنی باندې چې کومه موصوف کې پراته ده لکه دې مثال کې مررت ای رجل به سره خبره ای رجل دا یو لفظ دی اسم غیر مشتقی د دې وضع شوی د غرض د یو معنی د باره خدا خصوصا ده څه مطلب په خاصو مادو کې په خاص ترکیب کې په یو معنی دلالت کوي چې موصوف کې د نوعی کې وبه صفت او نعت جوړېدلی شي او په ځینو مادو کې په هغه معنی دلالت نه کوي چې موصوف کې نه نو په دغه ماده کې به د نعت او صفت نه وي پوه نه شوئ لکه بر وګورئ ای رجل مې یاد وکنه مررت برجل ای رجل دلته ای رجل وضع د دې دپاره شوي چې دلالت وکړي په یو معنی کومه چې رجل موصوف کې پرته ده نو دې وخت کې نعت دی امانه کومه یوه ده کمالیت په یو سړي تور شومه ماړه خو بس سړی و کوم سړی و الله چې پوهېږئ که نه په یو سړي اوښتي و الله چې کوم سړی و لاړی د ګوتو نم موږ ویل چې خپل به کو خپل هم نه کو یو بل ته به اوس وایي تاسو پوهېږئ خبرو باندې که نه الله رانه بچ کو او هغه هم وایي الله ترې نه بچ کړم خو بله ماده کې وګوره ای رجل قائم لکه کوم سړی ولاړ دی دې ماده کې اوس د استفهام دپاره ده ښه نعت دې وخت کې نعت هم نه دی مقه ای رجل دی که نه پوهېږئ پې وګورئ مثلو مررت برجل ای رجل ای کامل فی الرجولیت فای رجل چې دی به اعتبار دلالته په دې اعتبار سره چې دلالت کی فی مثل هذا الترکیب کی پچا دلالت کی علی کمال الرجولیت باندې نو کداغه شنوی یصح ای قاناتا نو سید چې واقع شنات وفي مثل ای رجل عندك دې ترکیب کی وګوره ای رجل عندك الګ تا سره کم سړی دی یار کم سړی در سره دی نو دې مثال کې اوس استفهام دی الا يدل على هذا المعنى فلا يصح ان يقع نعتا اوس نه صحیح کېږي چې نعت دی واقع شي که نه پوه نه شوئ پې بل مثال واوره مررت بهذا الرجل وګورئ مولوي صاحب الرجل د دې وضع شوې ده د غرض یو معنی دپاره خو خصوصا په خاصو مادو کې به یو معنی دلالت کوي چې هغه موصوف کي هغه وخت کې به دا نعت وي نعت به جوړېدل صحیح وي او کم ځای کم کله چې داسې استعمال شو چې دلالت په خاصه معنی باندې کومه چې موصوف کې پرته ده نه کوي په دغه صورت کې به نعت هم نه وي که نه پوه نه شوئ هغه ده چې مررت مثلا مررت بهذا زه تیر شوم په هذا باندې اوس هذا ذات مبهمه دی الرجل دلالت کوي په معین کېدلو د ذات مبهمه په یو معنی باندې معینه معنی باندې چې هغه ذات مبهمه کې پرته ده کوي که نه کوي او بل ځای کې الرجل وګوره هلته به دا دلالت نه کوي وګوره ومثل مررت بهذا الرجل فإن هذا چې ده يدل دلالت کوي على ذات مبهمه صحیح شو دا موصوف دی والرجل چې ده فإن الرجل دا دلالت کوي على ذات معینه باندې او دغه ذات معینه دا یو معنی ده په ذات مبهمه کې پرته ده وخصوصیت الذات المعینه خصوصیت د ذات معینه بمنزله معنی دا بمنزلتی دا په منزلت دی وی معنی ده حاصلا فی الذات هغه حاصله ده په ذات مبهمه کې فلهذا صح نو دغه وجه د سید ان يقع الرجل چې رجل واقع شي صفت لهذا د پاره تاسو پیږئ کنه او په بل ځای کې وګوره وفي الموضع الاخر کې وګوره کوم موضع اخر هغه ځایونو کې چې هلته دلالت په هغه معنی باندې کومه چې موصوف کې ده نه کوي نو هلته به نعت هم نه وي نه به جوړېږي وفي المواضع الاخر مواضع دی که نه لکه التي لا يدل هغه مواضع یادومه چې دلالت نه کوي دغه لفظ الرجل على هذا المعنى باندې په دغه معینه معنی کومه چې ذات کې لکه بدی نه کوي لا يصح ان يقع صفه نو بس نوي چې صفت دی واقع شي پوه نه شولې پی
وذهب بعضهم ملیس بدی مثال کې بهذا الرجل کې د بعض رائے دا چې تاسو ته دا رجل کوم ښکاری دا ناد نه بلکې دا بدل له د هاذانا او بعضی وی نه عطف بیان دی نه بعضی وی بدل له بعضی وی او موږ وایو صفت د ناد دی دیو جن متصی وقاعده ویل کې اسم اشاره نه پس معرفه راشي اسم اشاره ولا اعراب ورکوي ځکه څوک ته ناد توي نو غزړه بزړه اعراب وي او که څوک ته بدل وي نو دا غیر اعراب دی او که څوک ورته عطف بیان ویم دا غیر اعراب دی نو بهر حال چې کلمه معرفه وا د اسم اشاره نه بس اعراب به د اسم اشاره ولا ورکو پیږي به وګورئ وبا خجی وذهب بعضهم بعض ذهاب کړي الى ان الرجل چره بدل عن اسم الاشاره وبعضهم بعض وی ذهاب کړي بعضو الى ان عطف بیان د عطف بیان دی اخیری مثال ومثل مررت بزید هذا تاسو غری په دې مثالونو کې تمیمی ذی مال ای رجل الرجل تر هذا پورې د ټول اسماء غیر مشتق دي دي کنه دي دې مثال کې مررت بزید هذا دلته هذا د وضع د غرض یو معنی د بار په خاصو مادو کې شته یعنی باغه معنی دلالت کوي کوم چې موصوف کیدا په دغه صورت کې ودانات وی او چې کوم صورت کې د سی واقع نشونه به بناتم دلته راشه قاری سی واس خرازی الله دې خیر وکي او مثل مررت بزید لکه خزي چې مړو ته جاړي او مثل مررت بزید خو غوازی کنه غم مررت بزید هذا اي بزید المشار الیه اوس زید کی کوم معنی ده چې هاذا بدلالت کوي بې دا خبره چې زید مشار الیه ده دغه معنی پکې ده کنه مررت ز تیر شوم بزید باندې اوس یو معنی د زید کې هاذا به اشاره کوي کم زید دا زید هاذا چې هغه د دې هاذا د بارا مشار الیه ده په معنی دلالت وکړه يدل دلالت کی علامانه بیمانه باندې کومه ده اي بزيد المشار اليه فهذا في هذا الموضع دا هذا چې د بدیزه کې ښه پدې موضوع کې دی مثال کې دلالت په یو معنی باندې کې چې کما اصله د بذات د زید کې فوقع صفه لو بصفه واقع شو وفي المواضع الاخر کې كم مواضع اخر التي هغه مواضع يدوم لا يدل چلته هذا دلالت نه کوي علی هذا المعنى په دغه معنی باندې کوم چې موصوف کیدا نو لا يصح اي قاصفه النبي سینه چې واقع شي صفت